أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. سورة العنكبوت 5 نمبر آیات. د دې پوینټ نمبر آیات تعلق د 2 نمبر آیات سره دی. 2 نمبر آیات کې دا مسله ذکر شوه چې بغیر د کړهونو او د امتحانونو نه انسان لوی مرتبه نشي حاصلولی. د اسلام او د ایمان نه وروسته کړهونه امتحانونه د بنیادی شی دي، دغه فائدې ډېرې زیاتې دي. اوس دغه کړهونه امتحانونه چې څوک تیروي نو هغه کس به تیروي یرجو لقاء الله چې د الله تعالی سره د ملاقات تمایي. د یقین الله تعالی مخې ته ورتللی د نیکو اعمالو او د بدو اعمالو حساب شته. نو قصړه دا کړهونه په نره باندې تیرولی شي چې دغه یقین کمزره کې موجود دي، او هغه سړی کړهونه نشي تیرولی دا خبره به یقین کې نه وي. نو الله تعالی وایي چې کوم کس د الله تعالی د ملاقات تم امید شته او دا کړهونه تیروي، دا سخت د دین لپاره تیروي، نو فإن أجل الله لآت، یقینا نیټه د الله تعالی راتلونکي د الله تعالی به مخامخ کېږي او دغه اعمالو پوره بدله به ورله ورکوي. وهو السميع العليم، دا الله تعالی اوریدونکی او پوهه دی. دا د کړهونو تیرولو کسانو ته لپاره یو تسلی ده. تاسو ټول احوال الله تعالی ییني او تاسو خبري الله تعالی اوري. تاسو چې دین لپاره کم قسم تکلیفونه هم تیروي، الله تعالی تاسو له پوره بدله درکوي. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. دا امتحانونو د کړهونو اولنې قسم. مخکې د امتحانونو د سختو تیرولو لپاره ترغیب و چې دا به خامخا راځي. دغه امتحانونه چې کم دي نو دا په غټه سطحه باندې چې راواخلي نو په دوه حصو کې تقسیم دي. یو ته تشریعي امتحانات او کړهونه ویل کېږي او بل ته تکویني ویل کېږي. تشریعي دا د چې ته به دین زده کې، په دین باندې به عمل کې، دین به خلکو ته رسې او د دې خلاف چې څومره رکاوټونه او منصبي دي هغه به ناکام کړي. نو دا امتحان چې کوم دی تشریعي امتحان دی، دا به تیرې. دویم امتحان چې کوم دی تکویني دی. تکویني هغه ته ویل کېږي چې هغه د مخلوق له طرف نه کړهونه مشکلات پیدا کېږي. کوم مشکلات چې تکویني دي د مخلوق له طرف نه راولاړېږي دغه هم قرآن کې به وروسته روان دي، ځای په ځای باندې به ذکر کېږي. اول نمبر به کې د خپل کور د مور او پلار طرف نه د خاندان طرف نه مشکلات دي چې د بدن هغه حصو د ټول دین ته یا دین بس ځینې حصو باندې عمل کولو ته به مور او پلار به مخالف شي، سره به نه مني. علم حاصلول به سره نه مني چې د بځای باندې بل څه کار کسب زده بل څه وکړي، یا بل څه بدین باندې به ډېرو حصو باندې عمل کولو قائل به سره نه وي. لکه په دې زمانه کې ډېر مسلمانان مشران اگر اسلامی حاکمیت د سره نه دی قائل، هغه خیال دا چې بس موږ روزه او حج زکات اسلام نوم دی، شریعت نوم دی او پادشاه حکمرانی نظامی عدالت د خپل شهر څنګه جوړایو څنګه بلړه باندې راولاړيږي او چا سره مرسته کوي چا مخالفت کوي. دی هغه خیال دا چې کنه د اسلام بګړي کې صدقه نشته، اسکار سره نشته. حالانکه حاکمیت چې کوم دی د اسلام مستقله حصہ ده او د توحید مستقله حصہ ده. چې کوم کس د اسلامي حاکمیت قائل دی دا توحید په حاکمیت دی، چې نه قائل د شرک په حاکمیت. نو د اسلام په لار کې به مور او پلار کړه امتحانونه راولاړ کی او دا بر سره ډېر خبرو کې نه قائل کی. یو امتحان دار دا به دغه ذکر کې ووصینا الانسان 8 نمبر آیت کې به دا ذکر شي. دویم امتحان دا چې عام خلک به مخالف شي، هغه هم سره روان دي. دریم دا چې خاص خلک به مخالف شي چې هغه کوپر د پاره ده بی دیني د پاره دعوت چلی او دغه د پاره به خرچي کوي، مهنتونه وکړي او سمخه ته بولاړي، هغه ځان خپل ذکر روان دي. نو دې ځکه کې اولنې قسم چې کوم دی د امتحانونو د کړهونو دا تشریعي امتحان دی، تشریعي کړهونه دي. هغه د آیت کې دی چې ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هغه چې کوشش وکړي د دین په زده کولو کې، په عملي کولو خورولو کې، فإنما يجاهد لنفسه، یقینا د کوشش وکړي د خپل ځان د فائدې لپاره. مطلب دا دی چې الله تعالی د هیڅ محتاج نه دی او نه د الله تعالی دین د چا محتاج دی. دا د خلکو مجبوری ده چې په دین باندې عمل کې دین د لپاره قربانیان کوي او الله تعالی ور د هغه په مقابله کې ډېر نعمتونه ډېر څور کوي. نو حاصل دا شو چې کم کس دین لاره کې تکلیفونه او سخت دي رہی نو ټول فائدې خپل ده، بل چاته فائدہ نشته.
نو دا هم ترغیب شو په کړهونو تیرولو کې چې تاسو چې کوم سختي کړهونه تیروي دا پیسې نه دي ټوله فائدہ دي تاسو خپل سرون ته واپس کیږي تاسو خپل فائدہ ده نو چې کله ته ته پتا ولګي زما کړهونو فائدہ هم ټوله ما تر ګرځي او سره به سختو تیرولو کې نورم تکړه شي نورم جذبه راوچته شي فانما يجاهد لنفسه یقینا دا کوشش کې د خپل ځان د فائدې لپاره ان الله لغنی عن العالمین یقینا الله تعالی به حاجت لري د مخلوقات ته هیڅ حاجت نشته که زه خواري کوي نو الله تعالی ته ضرورت نشته کوي نه کوي نو الله تعالی پیسې کمیږي نه البته د خلکو ضرورت شته د خلکو احتیاج شته او د خلکو خپل فائدې پکې رمزه کې دسکی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل کوي نیک لنکفرن عنهم سیئاتهم من بخامخ ختمور دوی نه ګناهونه د دوی ولنزینهم بخامخ بل ور کوي د احسن الذی ډیر خبر الله د حق کارونو یعملون چې دوی کړی دي کم څه چې کړی دغه غوړه بل الله تعالی تعالی ور کوي دې ځکه چې د عمل ایمان نورس عمل صالح نه مراد هم دغه دین د پاره کړهونه او تکلیفونه تیرول نو دا بشارت اخروی شو د آخرت خوش خبری شو چې کوم کسان دین زده کون کې په دې باندې عمل کون کې د دې خورون کې دي دا خلکو سره الله تعالی وعده ده چې نو کفرن عنهم سیئاتهم الله تعالی بر دوی نه ختمي ګناونه د دوی او دې د بغوره بدلا ور کوي د هغه عملونو چې کوم دوی کړی دي نو دا هم د دین په لار کې د کړهونو سره تیرولو د لپاره خوش خبری شو او بشارت اخروی شو ووصينا الانسان بوالديه حسنا من حکم کړی دی انسان ته په بار د مور پلار د هغه کې حسن د خېګړی کول د مور پلار باره کې حکم داد الله تعالی حکم داد چې دې سبا خېګړی احسانات کې د اولنې حکم دی کدا مور پلار مسلمانان نه نو بیا سره هم بد خو سره د سره نشي کولای البته یو امتحان بکې دغه امتحان باس را روان دي چې وین جاهداک لتشرک بی ما ليس لك به علم کدی کوشش کې بتا باندې لتشرک بی چې شرک وکي زما سره ما د هغه شزونو ليس لك به علم طالب ای علم هم نشته دی بیا هم مور خپل غواړي تشرک وکا فلا تطيعهما تابعداري مکوا دا درغه امتحان کړی شو د امتحان زیش چې مور خپل تابعداري خو فرض عین د خامخه ورسره خامخه سره احسانات کې او چې کوم ځکه د دې ځکه خبره شوله چې هغه کله تا ته بدین کې رکاوټ جوړیږي او تا ته مشکلات جوړایي چې ته بدین باندې عمل وکړه بټول دین باندې عمل کوي به ځنې حصہ باندې عمل مکوه نو په هغه صورت کې بس کېږي فلا تطيعهما وتقذكروا کې تابعداري مکوه البته باقي ذکرو کې به بیا هم مرسته کوه الی مرجعکم ما تاسو واپس کېدلی په اون بكم تاسو به خبر کم به ما په هغه سمانی کنتم تعملون چې تاسو کول تاسو به خبر کم په هغه سمانی تاسو کول حاصل دا د چې تاسو د مور پلارو باندې شرک مو ام نتیجې نه به خبر شي او که تاسو به د ګناه په کارونو کې د مور پلار ونه منل او د الله تعالی ومنل نو هم د غوړه نتیجو حال نه به خبر شي نتیجې به وي نه والذین وحقسان آمنوا چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل کوي نیک لندخلنهم في الصالحين من به خامخه داخله په نیکانو خلک دنیا کې به حمل ګرځي د نیکانو صلی الله تعالی ولا جوړ کی قبر کې به برزخ کې به هم د نیکانو سره ملګری آخرت کې به صلی الله تعالی هم د نیکانو سره ملګری کی د ایمان نورست عمل صالح چې په دې کې کوم ذکر شو دا هم عقد مور او پلار والا مسله ده چې کدوی تا ته بدین کې مشکلات او رکاوټونه جوړلای نو خبره یې ممنه دا نیک عمل دی که خبره ومني نو بیا د ګناه عمل چې په ګناه خبرو کې خبره ومني بیا د ذکر کې باریک نقطه تفسیر اصل کلام ذکر کړی د جلانو تخلنهم بالصالحین من به خامخه داخله په نیکانو خلک او صالحین ذکر شو چې کم کس په ګناه په خبرو کې چې مور خپل د ګناه او د ناجایز مطالبه لري او دا بچي ونه مني اگر کدا نیکان خلک بدین باندې عمل کول غواړي لیکن اور په معاشره کې خلک هغه ته عاق ویل کېږي نافرمانه ویل کېږي او د مور خپل نافرمانه ګناګار وته ویل کېږي په معاشره کې په عرف نو الله تعالی وجل ندخلنهم بالصالحین زب خامخ په خپل باندې په نیکانو خلکو کې داخل کړي چې کله د ګناه نه پرهیز کړي په ګناه کې د چا نه دا اورېدلی نو په خپل باندې نیکانو خلکو کې داخل کړي نو حاصل دا چې د الله تعالی په لیست کې د الله تعالی په کاته کې په شمار کې باندې نیکانو کې شمار دی خو که خلکو تحرم یې به خپل خو خلکو ده ومن الناس بعض خلکو نه من هغه څوک دی یقول چې وای آمنا موږ ایمان راوړل بالله په الله تعالی باندې فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله دا دریم قسم امتحان دی دریم قسم امتحان دا چې کله ته په دین او په شریعت باندې عمل کول شروع کی
دایز دکې عمل پې کې مخکې خلکو ته رسي عام خلک به مخالف کیږي عام خلک به مشکلات پیدا کیږي نو دې ذکر کې دغه احوال ذکر کیږي چې کله عام خلک مخالف شي ته بس کې کار به پرې دی نو کار به نه پرې دی کوم خلک چې کار پرې دی او د خلکو خلو ته ګوري چې کجار د خسړې وایي جو بس ټیک دې کې نه وایو بس اړه ګوتیم کار نه ورولم نو دا د منافقت علامه ده دوی ایمان دې د پاره راوړي چې خلکو کې مقبولیت پیدا کړي اځ کوم ځکه مقبولیت نه پیدا کیږي د ایمان دغه سبب کې پرې دی به عمل هم نه کوي نو دې ځکه کې ترغیب دا چې یو خدای ترغیب د خبرداري چې کړه ته په دین باندې پورا عمل شروع کی ډېر خلک په عام خلکو کې هم مخالف کیږي لیکن ساده پاره به دوه لارې دي چې په کمال ارزي خلکو اوري کې خدای اوري نو که الله دې واوریدل نو بس جدا نتیجه او د خلکو دې واوریدل جدا خلکو کې داخل شولې نو الله تعالی یو من الناس بعض د خلکو نه من هغه څوک دی یقول جوای آمنا من ایمان راوړل بالله په الله تعالی باندې فاذا اوذي حق له تکلیفون ورکړي شي بالله په بارد الله تعالی کې یعنی په بارد دین د الله تعالی کې چې په دین باندې پورا عمل کې او بس د ټول دنیا د دین ځینې حصو سره خلک مخالف ته جوړ سره نه دي جعلن دا ګرځي فتنه الناس تکلیفون د خلکو کې عذاب الله بشان عذاب د الله تعالی څنګه الله تعالی د عذاب یری د خلک ایمان راوړي نه عمل کوي دغه نه ځان ساتي نه فرمانه نه دغه سړی چې د خلکو د تکلیفونو نه ځان دسي بچ کوي ته د الله تعالی د عذابونو نه ځان بچ کوي نو بدین وس عمل پرې خو خلکو د تکلیفونو نه کړهونو نه داسې تنگ دي او دین خدمت یې پرې خو ته به وایي چې د الله تعالی د عذاب دی الله تعالی د عذاب نه غني دی ویری نو د الله تعالی عذاب نه یره پکار دا ټیک شي لیکن د خلکو خله د خلکو خبرونه د خلکو د کړهونو نه دومره یره نه پکار چې په دین باندې عمل کول فریدي زګه د علامات د منافقات دي ولئن جاء نصر من ربك او غراش امداد طرف درستانه ليقولن نبي خامخ واي دغه خلق دغه منافقین واي انا كنا معكم يقينا من قستاذ سرو اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين آیا نه دی الله تعالی در خپیدون کې په هغه سمانه چې پسینو د خلکو کې دي نو دا یو قسم له زجر شو د خلکو لپاره او د منافقینو علامات یو خبره دا شو د آیات نه معلومه شو چې بدن باندې عمل کول سره په عام معاشره کې هم ډېر مخالفتونه الزامات تهمتونه ناجایز بشروش او دروغ فتوی بشروش نو دغه به د مخکې نه مزيحن کې ساتي چې په غټنګ پتا باندې یره hebat رانه ودی مخکې سره د کار نه خبري بیا په غټم کې یریږي نه مخکې نه ته پوزیشن اغسته او دوی مدد چې په دغه ټیمونو کې چې څوک د الله تعالی ومني په دین باندې کلک شي دا د ایمان علامه ده سوچ د خلکو خلو ته ګوري دا منافقت علامه ده بیا منافقین چالاکی کوي چې کله سخت راشي تاسو سره نو درېږي کله سخت لاړ شي بیا اغه نه بعد چې کم دي مرسته امداد راشي یعنی فتوحات راشي دا غین علاوه مالونه راشي او هدیه راشي خلک به د مؤمنانو قدر به عزت شروع کی نو په هغه ټیم کې دی بیا راشي چې ځکه تاسو سره ملګری هم تاسو معلومات نو ځکه تاسو سره ولاړو حالانکه به سختو کې دی پټ شوی یې نه سره بده الله تعالی د خلکو د پاره زجر ذکر کوي یره ذکر کوي تاسو خودمره چالاک کارونه کوي خو اولیس الله باعلم بما في صدور العالمین آیا نه دی الله تعالی خبر په هغه سبانه چې په سينو د مخلوقاتو کې دي انداسو د منافقت او غداری ولې الله تعالی معلومه نه ده چې په سخت کې یو چا سره ولاړ یي راته کې د بل چا سره بیا د ملګرتیا اعلانونه کوي